بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه با د تیر سبق کې د صوم ذکر کړو، د روزو ذکر کړو کنه. د اسلام بنیادی ارکان پنځه دي. یو کلمه شهادت ده، بیا صلات منځ ده، او صوم روزه ده، او بیا زکات او حج ده. نو د صلات ذکر شو او د صيام ذکر شو. اوس پس چې دا د زکات ذکر دی. د زکات لغوي معنی او اصطلاحي معنی دا یاد کړئ. زکات په لغت کې معنی زکات د زکات یسکونه زکات یسکو با نسخرین شو په معنی د زیاتېدو باندې، په معنی د څه باندې زیاتېدو باندې. زکات زکو چې د دې په ذریعه سره مال زیاتېږي. مال څنګه زیاتېږي؟ لکه 100 روپۍ دي ته 25 روپۍ زکات ورکوم، دا حکم شو. په ظاهر باندې کمیږي او په حقیقت کې دا ډېریږي، ځکه چې په دې مال کې برکت پیدا کیږي. پوه شئ؟ نو زکات ولي وایي؟ ځکه چې په دې په ذریعه سره مال زیاتېږي. بل دا چې زکات ځکه وایي چې دا د پاکوالي نه دی، او زکات ځکه وایي چې د دې په ذریعه سره مال پاکيږي. زکات د مال خیره دی، د اخرت اوزي دا بقای مال دې نه دا پاک شي. او په اصطلاح کې زکات ویل کېږي تملیک مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصه، چې په خاص شرایطو سره مستحق د مخصوص مال مالک کول. په مخصوص شرایطو سره مستحق لره د مخصوص مال مالک کول، دې څه ویل کېږي؟ زکات ویل کېږي. لکه پوه شو ویلې باندې وګوره. کتاب الزکات ماخوذ من زکات شیء یسکو، وای دا ماخوذ د زکات یسکو نه، یعنی زکات شی معنی دا ده چې پاک شو هغه سیس. یسکو معنی پاکيږي، ای زاده و نما، یعنی زیات شو. نو دلته زکات لغوي معنی څه شو؟ زیاتېدل. یقال ویلږي زکات زرع معنی فصل زیات شو. زکات تجارت زیات شو، اذا زاد کړي زیات شي. ونما كل منهما، ونما اذا زاد ونما کله چې زیات شي نما بړوتی وږي، یعنی ډیر شي هر یو دلیل. کما انها تستعمل بمعنى الطهاره، ولکه څنګه چې دا زکات استعمال ولکه په معنی طهارت باندې هم، یعنی زکات په لغت کې په معنی د پاکۍ سره هم راځي، او زکات په لغت کې په معنی د زیاتوالي باندې هم راځي، د پاکوالي معنی. لکه الله تعالی فرمایي قد افلح من زکاها، چې په دای سره کامیاب شو هغه کس چې هغه ځان پاک کو. وزکات شرعا، او زکات د شریعت په اعتبار سره هي مقدار نسبی من المال، دا مقدار نسبی ده، مقدار نسبی ده د مال نه. فرضه الله تعالی علی الاغنیاء، چې الله تعالی دا مقرر کړی دی په چا باندې؟ په مالدارانو باندې. يدفعونه للفقراء كل عام، چې دوی به هر کال دا غریبانو ته ورکوي، چې دوی به هر کال دا ورکوي چاته؟ غریبانو ته. وزکات فی التعریف الفقهی، او په تعریف فقهی یعنی د فقه په اعتبار سره د زکات تعریف سره یې تملیک مال مخصوص، مالک کول د مخصوص مال لمستحقه، دا مستحق ده بشرائط مخصوصه، بمخصوص شرایط سره، نه د مخصوص شرایط په ذریعه سره، د مخصوص شرایط سره مستحق ده، مستحق د مال مخصوص مالک کول، مستحق د مال مخصوص مالک کول، دې څه ویل کېږي؟ زکات ویل کېږي. لکه پوه شئ؟ حکمها ودلیلها، د زکات حکم او د زکات دلیل. الزکات رکن هام من ارکان الاسلام، زکات یو لوی اهم رکن دی د ارکان اسلام نه. د اسلام څو ارکان دي؟ ارکان څه ته ویل کېږي؟ ستنو ته لکه څنګه چې د ستنې په ذریعه سره یو عمارت راټینګ وي، دغه شان دي د ارکان اسلام په ذریعه سره اسلام راټینګ دی. نو دا زکات د اسلام په ارکانو کې یو اهم رکن دی. بها یقضي علی الفقر والشقاء، په دې سره لری کول کېږي په غریبي او شقای او محرومي په دې سره پورا کول کېږي ادا کول کېږي په غریبي او شقای او محرومي. وتتوثق اواصر المحبه، او مضبوطیږي هغه تعلقات د محبت، یعنی د زکات په ذریعه سره د خلکو د یو بل سره محبت پیدا کیږي، چې تعالی د زکات ورکي اب خپل حاجت پوره کی سره به محبت سیوا کیږي. وتتوثق او مضبوطیږي په دې سره اواصر المحبه، اغا تعلقات د محبت.
والاخاء بین الاغنیاء والفقراء او د مالدارانو او د غریبانو په منځ کې بایچاره پیدا کیږي د مالدارو او د غریبانو په منځ کې څه پیدا کیږي رورولي اخاء بایچاره رورولي ولها من الادله القطعيه في دلالتها وثبوتها او دا زکات د ثبوت لپاره د دلالت لپاره ډیر ادله قطعیه دي یعنی دلیل قطعی موجود دي ما جعلها من الاحکام الواضحه چې ګرځولې د هغې لره د احکام واضحونه یعنی د زکات په اړه کې داسې آیاتونه موجود دي داسې دلایل موجود دي چې هغه د یو محکم او واضح حکم نه ګرځولې دي المعروف من احکام الواضحه المعروفه من الدين بالضروره د دین په ضرورت ثابت دي بحيث يكفر جاحدها فدې حیثیت سره چې دا غي انکار کوونکی څه ګرځي کافر ګرځي انکار کوونکی د څه ګرځي کافر یعنی کم کس د چې هغه چې زکات نه منم نو دې بلې باندې څه ګرځي کافر فدلیلها من الكتاب د قران مجید نه د زکات فرضیت دلیل قوله تعالی الله تعالی فرمایي واقيموا الصلاه واتوا الزکاه واقيموا الصلاه سمانه ده نمونس قائم وي تاسو واتوا الزکاه او زکات ورکوي تاسو واقرضوا الله او تاسو قرض ورکوي الله پاک لرا قرضا حسنا بهترین رزق قرض وما تقدموا لانفسكم من خير او هغه سات چې تاسو مخکې لګلی د خپل ځانونو د پاره د مالنا من خير د نیکۍ نه د مالنا تجدوه عند الله بیا به مومي تاسو هغه لره د الله سره یعنی کم مالونه چې تاسو مخکې لګری دي کم نیکۍ چې تاسو مخکې لګری دي او د الله تعالی سره اوممي هو خيرا دغه ډیر زیات وردي واعظم اجرا او ډیر زیات لوی دي د اجر په اعتبار سره واستغفر الله بخنه غواړي تاسو د الله نه ان الله غفور رحيم بشک الله تعالی بخونکې مهربان ذات ته پوښوي وقال تعالى والله تعالی فرمایي کم کسان چې زکات نه ورکوي مال جمع کوي داغو د مدمت لپاره الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضه آیا کسان چې سره زر او سپین زر خزانه کوي جمع کوي یکنزون معنا خزانه کوي جمع کوي کنز هغه مال ته وي چې دی جمع کوي دغه دې نه ورکوي زکات نه ورکوي ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي هغه د مال د الله تعالی په لار کې فبشرهم بعذاب الیم تزیر ورکا هغه ته په درناک عذاب سره یوم پکم ورځ یحما علیها چې ګرمول کېږي په هغه باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې یعنی دا دغه به ګرم کړي شمال فتقوا بها جباههم پس دا غلې بشي فتقوا دا غلې بشي یعنی ما دا بلک دین دا به ګرم کی او د دې په درې سره به دا غلې شي دا غل خو پیژنې کنه یعنی ګرم څه به څه باندې کې قودل جباههم تندی ده هغه وچولي تندی وجنوبهم او ډډې ده هغه وظهورهم او شاګانې ده هغه او وبل شریوتا هذا ما كنستم لانفسكم دا هغه سيزونه دي چې تاسو جمع کول د خپل ځانونو د پاره فذوقوا وسقي عذاب ما ده هغه سا كنتم تكنزون چې تاسو جمع کول یعنی تاسو چې کوم مالونه جمع کول او دا غینه او د الله تعالی په لار کې مال نه ورکو نو تاسو درناک عذاب باندې زیر حاصل کړئ او درناک عذاب بسې دا عذاب به چې د مال نه با دا به داغله بش دا ګرم بکلی شي او بیا به د دې په ذریعہ سره د تندي د ډډه او د شاده به داغله شي او مفسرین فرمایي چې الګا د درې زګونه ولې خلاص کړل تنده او ډډه او شا نه ولې خاص کړل نو کله چې بده بس غریب راشي کله چې بده بس فقیر راشي او د تو چې ما سره د الله تعالی درزاله لپاره خوکا ویلاول د تندې جنین دا دغه کوي تندې تریب کوي دا تندې عذاب ورته ځکه ملوي بیا وای دا کله د سوشي د واده بچ غریب راشي نو دې بل طرف ته مخ کی نو ډېر عذاب بوله ځکه ور کوي او کله د سوشي چې کله غریب ویني جو شي کې ورته بل طرف ته روان شي نو د شاده عذاب بوله ځکه ور کوي دا په هیګه او کنه ودلیلها من السنه او دلیل لري زکات د فرضیت د سنتونه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتاه الله مالا هر کس الله تعالی ولا مال ورکړي
فلم يؤدي زکاته او د هغه زکات نه ادا کوي نمثل له يوم القيامه شجاعا اقرعا نو د قیامت پر ورځ باندې بد اعمال ته په مثال باندې راشي د برګ مار پشان دي شجاع مار ته وي اقرع ویلګي دا هغه دغه ته چې دا د دې سر نه ویخته چرنده لري شي د سر نه ویخته لري شي واښوي یعنی کې دا زهر ډیر زیاتی کنه کټا نو الهینه بدا دغه با لري شوی د دې زهر د ونی نه بته سر به چرنده گنجې شوی له زبیبتان د دې اور چې دغه چره دې مارو دای په وجبي بوي یتوقه یوم القیامت دا بده د پرې مړی کې واچول شي تو مړی کې واچول شي ثم ياخذ بلهزمتيه يعني شدقيه بیا به ونی سي دا انسان د دې ځینه دا شدقین دي ته وي دا څور دی جامو ته د جامو نه ونی سي او يحقي بیا ورته ثم يقول بیا ورته دغه مار وي انا کنزک انا مالک یستا مال ما ستا هغه خزانه ما چې تا په جمع کوله ما او زمانه به زکات نه ورکو وصال الله پاک پتا باندې مسلط کړه ما تعالی به عذاب در کومه ثم تلا هذه الايه يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت فرمایو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله چې ګمان دي نه کوي هغه کسان لا يحسبن خامخا ضرور به ضرور ګمان دي نه کوي هغه کسان يبخلون چې هغه بخل کوي بما باعثمنه آتاهم الله چې الله پاک د ورکړه من فضله د خپل فضل هو خير لهم چې دا غوړي دي لپاره بل هو شر لهم بلکې دا بدی دي لپاره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه د قیامت بور باندې دوی بس سره بخل کړه نه به ته په مرو کې واچول شي هغه پوېږي به کنه نو د مال د زکات چې څوک نه ورکړي دغه لپاره دا سخترین آدابونه دي شروط او فرضیت زکات یعنی زکات ورکول په چا باندې فرض دي زکات ورکول په چا باندې فرض دي فلا تفترض الصلاه زکات نه فرض کیږي زکات الا اذا توفرت الشروط الاتيه مگر چې باقي داراتو کې شرایط پوره مندل شي نمبر 1 الاسلام و اسلام فلا تفترض الزکات على الكافر زکات فرض نه بچا باندې سواء کان اصليا او ارتد عن الاسلام برابر خبره ده کا اصلي کافر مطلب دا چې دا پیدایش په کفر باندې شوی پیدایشي کافر او ارتد عن الاسلام یا لاول کو مسلمان کو د اسلام نه بیا مرتد شوی نمبر 2 الحريه دی وسوي آزاد وي فلا تفترض على الرقيق د زکات په دې فرض پچا باندې غلام باندې نمبر 3 البلوغ بالغ بوي فلا تفترض على الصبي زکات لازم نه بچا باندې او معصوم باندې العقل له روغ وي سببي روغ بوي فلا تفترض على المجنون زکات لازم نه بس باندې ولي باندې الملك التام یعنی دا با پر مال مالی پورا ملکیت اصلي ملکیت تام ورته اصلي والمراد بالملکیت تام د ملکیت تام نه مطلب دا دی اي يكون المال مملوكا في اليد چې دا مال به د سره پر لاس کې موجود وي فلو ملک شيئا پس که چرتا ما د مالک شو د سیس لم يقبضه چې دا نو قبض کړه کې لره اندره په قبضه کې نو لا تفترض فيه الزکات نو زکات بیا پای کې فرض نه ده كصداق المرأة قبل ان تقبضه لکه د خزي مہر چې دی لا قبض کړه نه ده د خزي مہر په خاوند باندې لازم ده او خاوند دی خزي د مہر نه ورکړه نو چې د اساس د دې په ملکیت کې نشته نو بری باندې زکات هم نه لازم پوه شو به باندې نو ملکیت تام نه مطلب دا دی چې دغه اساس بعد دغه سړي سره دا په ملکیت کې موجود وي فلا زکات علی المرأه نو زکات نشته په خزه باندې فی صداقها په مہر دې کې قبل القبضه مخکې د قبضینه واښوي وکذا لا زکات علی الذي قبض مالا دا رنګي کې یو کسب زکات نشته پاکز باندې چې د مال قبض کړه ده ولکن لم يكن له ملك له لیکن د په ملکیت نشته ده یعنی مال نشته او ملکیت به نشته څنګه لکه دا د باندې قرض ده د باندې 5 لک روپے قرض ده سره 4 لک روپے دي نو په 4 لک روپو کې زکات نشته ولې ځکه چې دا پیسې کوټول ده قرض نه چا پیږي پوښوي ولكن لم يكن له ملك لكن ملك بني له دار پر کلمه دیونه لگا قرضدار شو الذي في يده مال الغير چې دا په قبضه کې د بل چا مال وي او بل اي يبلغ المالك مال المملوك نصابا چې رسیدلې به وي دا مال مملوک نصاب تا فلا تفترض الزکات پس نه لازم زکات
على الذي پای کسبانی لا يبلغ ماله نصابا چې نه وي رسیدل د عمل ستا نصاب ته لکه پوه شو به باندې زي بس چې ويختلف النصاب باختلاف المال الذي تخرج زکاته او نصاب بدلیږي په اختلاف د هغه مال سره د کوم نه زکات وستلېږي یعنی د مختلف سيزونو مختلف نصابونه دي پوه شو به باندې یعنی که سره درو یو زکات نصاب ونی می تولې ده که سپین درو زکات نصاب په 52 تولې ده أن يكون المال بل وأن يكون المال زائدا عن حاجته الأصلية چې مال بدل د حاجت اصليه نه خارج وي حاجت اصلي څه ته وایي ورست روان دي فلا تفترض الزکات فی دور السکنا پس نه فرض کیږي زکات د اوسېدو په کور کې وثياب البدن او دا هغه کپڑے چې د خپل باندې اغوستري واثاث المنزل یا د کور په سامانونو کې ودواب الركوب او د سورلې د اوسې د سورلو سورلې یعنی د چې په سفر کوي وسلاح الاستعمال او د استعمال اسلحه په دې سيزونو کې زکات نشته ده بوشه دا حاجت اصلي دي كذا لا تفترض زكاته في الآلات التي يستعين بها في صناعته دا رنګ زکات باغه آلات باندې هم نه لازمو چې په کم آلات چې د کاریګری مطلب دا دی چې کم کار کوي کنه پای کې چې کم اوزاري نه اوزار اگر چې ګران دي واه به د ضرورت اصلي نه خارج نه وي پوه شو یا به د ضرورت اصلي کې حسابيږي وكذا لا تفترض الزكاة في كتب العلم اذا لم تكن للتجاره دا رنګ د علم کتابونه پای کې هم زکات نه لازم کله چې د تجارت لپاره نه وي تجارت لپاره نو بیا باغه تجارت په مال کې حسابيږي او کنه نو بیا لان هذه الاشياء داخله في الحواج الاصليه زکات سيزونه یعنی کم چې مخکې ذکر شول د اوسېدو کور او د شان سورلی او اصلاح اسلحه او د سامان جنگ او د شان د علم کتابونه دا ټول د حواج اصليو کې داخل دي بل ان يكون المال فارغا عن الدين چې مال به فارغ وي د قرضې نه مطلب دا کنه چې بده باندې به قرضه مرزه چې نه پپې نوي ها بیا وی فمن كان عليه دين يستغرق النصاب بس که چې بده باندې څه قرضه و چې هغه د نصاب ټول لا ختموي مطلب دا کنه چې لکه بده باندې 100 لک روپۍ دی وسره 100 لک په قرضه را نو روپۍ ټول په دا کې راړي په قرضه کې راړي کنه نو او ينقص وی کموي هغه نو فلا تفترض عليه زکات بیا په دمن زکات فرض نوي 9 نمبر ان يكون المال ناميا چې مال به نامي وي نامي معنی ډیریدونکې سواء كان المال ناميا حقیقتا برابر خبره کړه مال نامي وي حقیقتا دا معنی چې دا لکه بيزيري هغه بچی راوړي سروي دي هغه بچی راوړي نو دا حقیقتا ډیریږي او کان نامي ان تقديرا یا دا نامي وي تقديرا مطلب دا دی چې د هغه قیمت څه وکيږي لکه په یو کال کې په یو باندې تولې جو په بل کال کې په بل پیسو باندې تولې لکه مطلب ډیری کې دا تقديرا كذهب لك سردر والفيزه او سپینزر لانهما قدرا ناميين ذکر ادوانم مقرر کړی شوی دي او ناميين دا ډیریدونکي سواء كان الذهب والفضه مضروبين ام غیر مضروبين برابر خبره ده کداغه سردر او سپینزر کدا ټاپکل شي او غیر ټاپکل شي ټاپکل شي مطلب دا کنه چې یو د سرو زرو او سپینو زرو خختي او یو دا چې هغه په غیر ستې جوړ شي او یو دا چې ستنی جوړ شي نه چې ستې جوړ شي او کنه وي او کانا فی شکل حل یا وی دا په شکل د کالو کې یعنی دا بنگړیو غتیو حالا سننا او انیتین یا لوخ یا په شکل د لوخو کې وي نو تفترض زکات فی ما زکات فرض ده پرې کې ولا تفترض الزکات فی الجواهر او بنور قیمتي کانو کې زکات لازم نه لري نور قیمتي کانې کم دي کلؤلؤ الا کمل غلره والياقوت والياقوت والزبرجد والزبرجد زمرد اذا لم تكن هذه الجواهر للتجاره کله چې دا څه نه تجارت لپاره نه کله تجارت لپاره وو نو پای کې بیا واغه چې نه دبا د کیو کله تجارت لپاره نو پای کې نمونه راځي لانها ليست ناميه لا حقيقه ولا تقديرا زکه چې بدا نامي نه دي نه حقیقتا او نه تقديرا یعنی په دې کې قیمتو نسی وکړي لکه پوه شو به معنی بیا وی متى يجب اداؤها د زکات ادا کول کله واجب دي زکات ادا کول کله واجب دي نو یشتر وړرالو
یشترط لوجوب اداء زکات شرط کړی شوی دی زکات دا ادایګي د واجب کولو لپاره ان يحول على النصاب الحول القمري چې په نصاب باندې یو قمری کال تیر شي قمری کال مطلب یعنی اسلامی کال به تیر شي اسلامی کال د انګریزي کال نه لس 12 ورځې کم وي نو د زکات د نصاب لپاره نصاب قمری ضروری دی حول قمري ويراد بذلك او مراد لري ان يكون النصاب كاملا في طرفي الحول چې دا نصاب به پوروي په دوه طرفونو د کال کې مطلب دا کنه چې په 20 دسمبر باندې نصاب مالک شو په 20 دسمبر 2025 باندې نو په 20 دسمبر 2026 باندې به هم د زکات د نصاب مالک وي اگر چې په مېز کې نه وي جو خیر ده ومنځ کې نه وي نو خیر ده پوه شو مې باندې خو چې کله د نصاب مالک شو نه هغه وخت نه بلې ځان سرداري خوري کی که په آینده کال باندې کال دغه تاریخ راغی او د زکات د نصاب مالک جو زکات به پی پوه شو مې باندې ويراد بذلك مراد دین داري ان يكون النصاب كاملا چې نصاب کامل فی طرفي الحول په دوانو طرفونو د کال کې سواء كان بقيه كاملا في اثنائه ام لا برابر خبره ده کوم مېز کې دا باقی پاتې شوی کامل او کنه وي فاذا ملك نصابا كاملا دا شو کنه ها سواء كان بقيه كاملا في اثنائه برابر خبره کدا باقی پاتې شوی په کامل په مېز کې او کنه وي پاتې شوی پدې پوه شوي ها بیا وای فان كان النصاب كاملا في اول فاذا ملك نصابا في او كاملا في اول الحول کچته د مالک شو د نصاب پورا په اول د کال کې ثم بقي كاملا او بیا د باقو کامل حتى حال الحول ترتیب پورې چې کال به تیر شو نو وجبت فيه زکات نو بلې کې زکات سره واجب ده فان كان النصاب كاملا في اول الحول او کچې د نصاب کامل په اول د کال کې ثم نقص في اثناء الحول او بیا د کال به مېز کې شو کم شو نو ثم تم النصاب في اخره او بیا د کال په اخر کې بیا زکات چلنده شو بیا نصاب پوره شو نو وجبت فيه زکات په دې کې زکات سره واجب دی الګا پوه شو به باندې بیا وي مم ملکری خا اوس بل مسله نه لاول په یاد باندې وره چې د په 20 دسمبر 2025 باندې 1 لک روپو مالک دی زور کو مالک دی د 1 لک روپو مالک دی او بیا فقال کې په بدای کې لکه په 21 جنوري 2026 باندې د 16 لک لاول مسوي 1 لک جو بیا د 2 لک مالک شو پوه شو بیا دغه شانتي په دغه کې په نومبر 2026 کې د لسو لکو روپو مالک شو نو اوس د زکات چې د بدلس لکو د حساب نور کوي دا باندې کې چیرې په 1 لک باندې خو کال تیر شو خو په 9 لک باندې خو کال نه تیر شوی کنه د څه باندې کوي پوه شو چې دا صرف دا مال په اوله کې او په اخره کې دا نصاب پوره وي په منځ کې قضیاتی کې جو بیا په اخره کې چې څومره زیات وداغي حساب کتاب کوي پوه شو یا لکه په اوله کې د سره 10 لک روپۍ دي په اوله کې سره سوري 10 لک روپۍ او د کال په اخره کې دغه پیسې چې دا 2 لک تر رسیدلې نو دا به 2 لک د حساب زکات ورکړي د 10 لک باندې ورکړي پوه شو به باندې من ملک نصابا څوک چې مالک وي د نصاب په اول الحول په اول د کال کې ثم استفاد مالا بیا د مال چې نه د زیات شو من جنس ذلك المال د جنس دغه مال په اثناء الحول د کال په مېز کې نو ثم الى اصل المال دا به یو ځای کې د اصل مال سره وتجب الزکات في المجموع او زکات به واجب په دې ټولو کې سواء استفاد ذلك المال بتجاره برابر خبره ده کدا مال په زیات شوی په تجارت سره او هبه دنیا په هبه سره او میراث دنیا په میراث سره او به طریق اخر یا په بل سیلال سره بل طریقې سره په هر طریقه باندې سی وشو او په دا باندې با دغه زکات د پیسې چې نه دا بل دغه حساب نه دا کم ډیرواله چې نه په دې سره الګا پوه شو باندې وسوي متا یسه اداؤها د زکات ادایګي کله صحیح ده یعنی زکات به کله ادا کې نو لا یسه اداء زکات نه صحیح ادا کول د زکات الا اذا نوى الزکات عند دفع المال للفقير کله چې دا زکات د مال د فقیر ورکوي په دا وخت په نیت کوي نیت پکې ضروری ده د زکات د ورکولو په وخت کې نیت ضروری دی پوه شو به باندې یعنی بدله کې باندې دا راولي چې دا پیسې زکات د زکات پیسې ورکوم دی غریب لا او نو الزکات عند دفع المال الى الوكيل الذي يقوم بتوزيعه بين المستحقين للزکات یا باندې نیت زکات کوي او نو زکات یا باندې نیت زکات کوي عند دفع المال الى الوكيل په وخت دی کې چې دی وکیل مال ورکوي یعنی چاله مال ورکوي چاله دا مال ورسره خلکو په میز کې تقسیم کړي زکات مال دی نو دی وکیل له ورکول په وخت کې با د نیت کوي یا دا غریب له ورکول په وخت کې یا وکیل له ورکول په وخت کې د نیت زکات کوي بتوزيعه تقسیم
بين المستحقين بالزكاه فمن المستحقين الزكاه لپاره او نو الزکات عند عزل الزکات من جمله ماله یا باندې نیت زکات کوي په وخت د ټول مال کل مال کې د وستور با چې کله نه کل مال نه زکات وباسي کنه نو دی بلګه وای چې لکه دا پیسې چې کنه دا ما د زکات لپاره جدا کړي دا مې د زکات لپاره جدا کړي لکه پوه شوي نو په درې وختونو کې باندې نیت کوي غریب له ورکول وو کې کله په خپل ور کوي کله د بل چا بلاس کول کوي چاله چې د پیسې د زکات تقسیمول لپاره کوي په هغه وخت کې د زکات نیت کوي او دریم نمبر دا چې کله دا پیسې د جدا کوي چې لکه دا پیسې به د زکات په نیت باندې کې خو د لږه جمع کوم ځان پوه شو به باندې وسوي واذا دفع المال الى فقير بلا نيه دا فقير له پیسې ورکړي بغیر نیت نه ها او ثم نوابه زکات نو بیا نیت به کې د زکات وکړو خو جاز جایز دي او به شرط ان يكون المال باق في يد الفقير چې دا دغه چې مال دا فقير باندې قبضه کوي پوه شو به باندې یعنی هغه پیسې لا لګولې نه دي دا مال لګول نه نه نو بدل ټایم کې کړه زکات جت پکو کو جو صحیح ده خو دې سینا چې دا ولا قرض ورکړه قرض نه ورکړي جو عزت خدای ته رضا لپاره بشي په زکات کې قبول کا نو دې پکې نشته دا به صحیح راځي دا مسله دا پکې نشته لا يشترط لصحه اداء الزكاه وشرط لا شي نه دي دا اداء زکات د ادایګۍ د سیول لپاره اي يعلم الفقير چې پته ولګي فقیر دا بان المال الذي اخذه هو مال زکات چې کوم مال له اغل نو هغه د زکات مال له مطلب دا دی کنه چې غریب له په لفافه کې پیسې ورکړي یا په سوالي د زکات تا په کې نیت زکات هغه ته ویل ضروری نه دي پوه شو به معنی جهاد دغه عزت نفس وګ مجروح نشي ته ولا ورکا ته په کې نیت زکات هغه ته سمو وایي چې دا زکات مال له پوه شو به معنی نو دا صحیح ده خادي بیا وی ولو اعطى الفقير مالا کچرته د فقیر له مال ورکو وقال دوی چې انه اعطاه هبه چې ورکا غیر در هیوی پنځت باندې او قرض یا د قرض پنځت باندې ونوابه زکات او د زکات یې وکړو نو صح اداء زکات د زکات د کول سری صحیح دي یو مطلب اکس نیوي چې تعالی ذات توفه در کومه پوه او دوله سو ورکړه زکات ولکو یا ورته چې رضا تعالی مال هبه به کوره راشه او اصل کې د نیت په زکات کړو دا زکات سره صحیح دی الذي تصدق بجميع ماله ولم ينوي زکات سقطان زکات وې کم کس خپل ټول مال صدقه کو او نیت په زکات نو کړ زکات لاړو ځکه زکات په مال کې دی و زره سره مال پاتې نشو اذا هلك بعض المال بعد تمام الحول کله چې هلاک شو بعض مال پات ورستو د پیر تیرولو د کال نو سقطت زکات حسابه نو ساقط بشي زکات د په حساب سره لکه ماته سره مسله اوس وکړه چې لاول سره 6 لک روپۍ وي او چې کال تیریدونو بیا سره په اخر کې 100 روپۍ پاتې شوې 2 لک 18 لک روپۍ زکات به نشته راځه پیسې وسره نشته نو اذا لك بعض المال کله چې هلاک شو بعض مال بعد تمام الحول د کال التي يريدون ورسو نو سقطت الزکات بحسابه ساقط بشي زکات په دې په حساب سره كأن كان عند احد 1000 درهم لقد يكسر 1000 درهم دي نو تجب فيها درهما نو په دمانه 15 درهم لازم دي تجب فيها 25 وسرولي کوي تجب فيها 25 درهم 25 وسره ولګي چې په دغه 100 درهم لازم دي 25 ولكن اذا هلك 100 درهم لیکن کله 200 درهم چې دا به هلاک شول بعد تمام الحول نو سقط من الزکات 5 دراهم زکات نو 15 دراهم کم شو په دغه شل دراهم لکه بوه شوي بنی باندې ها پرې بوه شوي بیا وای من کان له عند فقير دین د چا چې په غریب باندې قرض وي فابرا ذمته بنيه الزکات او دغه قرض چې راکړه دای لکه دغه قرض معاف کړه لازمه ولا بری کړه باندې د زکات باندې نو لم يصح اداء زکات نو دا زکات ادا کول صحیح نه دی ولی لان التملیک لم یوجد ځکه باندې کې تملیک رانه غي یعنی بل لر مالک کول بغیر نه غل ولا يصح اداء زکات بدون تملیک او زکات ادا کول بغیر د تملیک نه دا صحیح نه دی لکه پوه شو به باندې پورا دې راکوم بسې ها خاجي ها بس ته ځا بیا به وای چیرې ختمه را ته زر زر را ختمه